أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة توبہ 119 نمبر آیات تے 11 سپارہ. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، اتقوا اللہ، ویرگید اللہ نا، وکونو او شی ملگری مع الصادقین، درشتنو سرا. اتقوا اللہ کی اصلاح د نفس مراد ده، او مع الصادقین کی اصلاح د اجتماعیت مراد ده. انفرادی اسلام اول ده او اجتماعی اسلام ورپسې ده. عموما د دنیا د خلکو ګیله دا ده په موږ باندې اسلامي قانون نه را نافذ کیږي. اول په انسان کې انفرادی اسلام پکار دی. ستا په دې 15 فوټه وجود کې چې کله د نفس اصلاح وشوه، نو د ټول عالم اصلاح به راشي. پښتنو کې متل مشهور دی، وی لښکر څه ته وایي؟ یوې زنانه د بلې نه تپوس کې وی لښکر دې ته وایي چې ستا خاوند شي، د بلې خاوند شي، د بلې خاوند شي، دا چې راجمع شي لښکر ته جوړ شي. نو چې یو انسان په ځان کې شریعت نافذ کی، بل نافذ کی، بل نافذ کی، نو ټول خلک به صحیح په شریعت کې راشي. نو اول انسان له پکار دی چې د خپل ځان اصلاح وکړي، او د ځان اصلاح هله کېږي چې انسان د رښتینو خلکو ملګرتیا وکړي. آیات په تفسیر کې سعد ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وایي د دې آیات نه مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. دا هغه میشن خپل کا، هغه په هر تنګۍ په وخت کې د نبی علیہ السلام ملګرتیا کړې ده. د هغې دور کې نبی علیہ السلام صفر طاقت مطلوب و، بلکې تمام قبایل را جمع شوي او د نبی علیہ السلام د وجلو منصوبې جوړې کړې وې، او ابوبکر صدیق خپل کور کلی هر څه پاتې کړل او د نبی علیہ السلام سره اوږه په اوږه ولاړ و. دا خودکشي وه په هغې دور کې. دویم مراد د دې نه مهاجرین دي چې هغوی د نبی علیه السلام په رښتونو باندې ملګرتیا کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي د دې نه مراد صفا نیتونو والا خلک دی چې د هغوی په نیت او په زړه کې خیر او ګندګي نه وي. د داسې خلکو ملګرتیا اختیار کړه چې زړه یې صفا یې، اعمال یې بالکل سیده. حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقة ينجي والكذب يهلك. رښتیا انسان له نجات ورکوي او دروغ انسان هلاکت ته ورځي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي محبوب علیه السلام فرمایلی دي چې ان الصدق يهدي الى البر. رښتیا انسان ته همیشه د نیکۍ لاره ښیي. والبر الى الجنة، یو نیکي جنت ته لاره ښیي. ان الرجل لا يصدق، کله چې انسان یو سړی رښتیا وایي، حتی تر دې پورې یکتب عند الله صدیقا، تر دې پورې رښتیا وایي چې الله د ده نوم په صدیقینو کې ولیکي. دې نه معلومه ده چې انسان له پکار دی چې همیشه رښتیا وایي. داسې یو وخت به راشي چې د ده زنګدن به شروع شي او الله به په رښتونو کې لیکلی. وان الکذب یهدي الی الفجور، او دروغ انسان ته د کفر لاره ښیي، د فاسقتوب لاره ښیي. والفجور الی النار، او فاجرتوب چې دی دا انسان جهنم ته رسوي. وان الرجل لا یکذب، کله چې یو سړی دروغ وایي، حتی یکتب عند الله مکذوبا، تر دې چې الله به په دروغجنو کې ولیکي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی المرء علی دین خلیله، ملګری د خپل ملګری په دین باندې.
نو د دې انسان سره ملګرتیا کوي چې هغه رښتونی دارنګ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ هغه د 15 کسان سره دوستانه مکوي او پکې دروغجن دي دوکه بدر کی دویم نمبر بے وقوف انسان سره دوستی مکوا د فائدې فزې به تر نقصان درکې دریم امام جعفر فرمایي د بخیل انسان سره دوستی مکوا د مشکل په وخت کې بستانه وتختی د تفیصل ډیره خوږی پنځم نمبر د بوزدل انسان سره ملګرتیا مکوا د دې چې کله هم ستاسو د مدد ضرورت دی بستانه تختی او دریم نمبر پنځم نمبر د فاسق انسان سره دوستی مکوا د خلین وړې بستانه تختی د دې وجنه سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما ته دوه تنه راغله د فرشتو په شکل کې ما ته وی اې د الله رسوله د معراج په شپه باندې طاقت وطن لیدلو چې دا غوي جبې سره کړلای شي وي او د جبونه هغه ځوړم کړلای شي دا څوک ما ته وی چې ما ته پته نشته وی چې د الله رسول دا کسانو چې دوی دروغ ډیر وي او دا دروغ وی په عالم په اطراف کې خورول نن سبا ګور مسلمانانو ډیر خلک دروغ وي او هغه دروغ په سوشل میډیا باندې خوري هغه تحقیق باقي تحقیق نه کوي لکه نن سبا ګور د سنن لطیفه چې مشهور شي دي یا د سمره د مزاح د ډرامې چې مشهور شي دي کې اکثریت دروغ دي بونیریان دا چل کړه دی بونیریان دا چل کړه دی هغه ځنه خبر نه او استاد لطیفه بیا ملکونو ته خوريږي دغه د انسان د عذاب سبب جوړي د دې وجنه د نیکو خلقو مرګرتیا فکار ده عالمان ذکر کوي د نیکو خلقو سره د مرګرتیا څو فائدې دي نمبر 1 د نیکو اعمالو توفیق ملاوي د ګناهونو نه د بچ کېدو توفیق ملاويږي کوم انسان چې د رښتینو خلقو مرګرتیا کوي الله به د زړه سختی ختم کړي زړه به الله نرم کړي خاتمه وي په ایمان باندې چې د قبر او د قیامت فکر ورکړي الله پیدا کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي تاسو د رښتینو خلقو نه ځان دوستان وګرځوي د خوشاله په وخت کې رښتینی ملګری خالص دي او د ازمایش او د امتحان په وخت کې سامان دی طالب الله ستر کې د دې وجه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د علماء مجلسونو نه مجدا کېږي په مخ د ازما کې باندې مبارک زین الله ته د علماء مجلسونه دي د درس او تدریس سفیان ابن عینه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې د عیسی علیه السلام قول مبارک دی چې د هغه چا سره ناس ته کوي چې د الله چې د هغه په ناس ته باندې تاسو ته الله را یادېږي دویم نمبر چې خبره کوي نو تاسو فعلن کې اضافه کیږي او دریم چې د هغه اعمال تاسو د آخرت شوق پیدا کوي د دې وجه نه انسان له فکر دي چې په داسې مجلسونو کې او په داسې ملګرو کې خپل وخت برباد نه کړي چې هغه انسان لپاره د وبال ځای جوړي قرآن د دې آیات مانا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو ویریږئ د الله نه وکونو وشئ ملګري مع الصادقین د رښتینو خلکو ما کان لاهل المدینه نه د مناسب مدینی والو د پاره ومن او هغه چا د پاره حولهم چې ګیر چافیر دي د دوینه من الاعراب د باندې چانو نه سوال نه د مناسب ایت خلفو چې دی ورستو پاتشاه رسول الله د پیغمبر د الله نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ولا يرغبوا او ندي ورکی دوی بانفسهم خپل ځانونه عن نفسه د نفس د پیغمبرنا خپل ځان د پیغمبر فزاد باندې نه ورکول دا کامیابی ده ولې پیغمبر به jihad توزی هغه به د دین مهنت کوي او ته بنه کوي نو زما استاد ذمہواری ده کوم کار چې نبی علیہ السلام کړل زما استاد ذمہ ده ولی هغه به الله فلاره کې هغه تولګتن د ناراضي تا ته راضي هغه تم راغلی ده د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمنانو کوم انسان چې زما دراولل شي دین تعبیداری ونی کی دا زما امت نه ده چاته چې خپل ځان خپل اهل او عیال خپل کورما او مال او جیدات زمانه غوړه ښکارا شول نو د مؤمن نه دی د دې وجنه
د نبی علیه الصلاۃ والسلام میشن او دا غزاد دا په هر څه باندې مقدم دا د مسلمان عقیده ده. نو قرآن وایي ذالک دا حکم زکه ده بانهم چې بشک دوی لا یصيبهم نبرسیږي ظمأ تنده ولا نصب نولغا ولا نصب نستړیواله ولا مخمصه او نولغا فی سبیل الله فلارد الله کې ولا يطؤون او نګرځي موطئا فیولار باندې یغیظ الکفار چغسکی کافرانو لرا ولا ینالون من عدو او دیو نحاصله د دشمننا نیلا سسیز الا کتب لهم به مگر لیکل شوی دی دوی لپاره باندې عمل صالح عمل نیک. دا ترغیب دی ال الجهاد ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم لارو باندې تله دی د غلار د لپاره د رحمت دعاګانې غواړي. مؤمنان تاسو هم داغه تابعداري کوئ. ان الله بشک الله تعالی لا یضيع نزائک اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا ينفقون او دیو نخرج کوي نفقه خیرات صغیرة لگ ولا کبیرة او ندیر ولا يقطعون او دیو سفر نکی وادیا فیو میدان کی لا کتب لهم مگر لکلکی گی دوی لرا لیجزیهم الله دید بارا چی بدلور کی دوی لاللہ احسنا خیستما دا اغی کانو یعملون چی دیو کول وما کان المؤمنون د دیو جن ترغیب دی د الله فلاره کې د وتلو. کوم انسان چې د الله فلاره کې وځي کاغه جهاد دی کاغه تبلیغ دی کاغه علم دی دا د الله په ذمہواری کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امامه رضی الله تعالی عنہ راوی د حدیث درې کسان د الله په ذمہواری کې دي سوچ د الله د فار د الله فلاره کې وته تر دې چې مړ شو کاغه جهاد دی کاغه تبلیغ دی کاغه علم دی او چې مړ شو د الله فلاره کې نو د الله په ذمہواری کې داخل دی. نن سبا چې د دنیا یو غټ سړی د وحدې په لحاظ د چا ذمہواری والی انسان ډېر خوشاله ګوره د پلان کې په زمان کې ما الله په ذمہواری کې انسان الله بلاره کې ودی عمر شي الله وې د ما په ذمہواری کې زوی جنت ته داخل. دویم نمبر سوچ جمعه تا روان شو د عبادت فنیت باندې نو حدیث کې راځي فهو فی ذمه الله د الله په ذمہواری کې. دریم نمبر هغه انسان چې د کور د داخلي ګوده په خپل کورنۍ باندې وي السلام علیکم حدیث کې راځي فهو فی ذمه الله دیم د الله په ذمہواری کې داخل. نن سبا د من کورونه د الله د ذمہواری نور خالد شرونه شاتارونه جنگ جګړې بې اتفاقیانه نفرتونه ولیدي مونږ ته په کور کې په دنه کېدو باندې په سلام ځان ډېر بد کوي. بعضې ناپوهه وایي مو په ښځو باندې سلام کوو دا د الله ذمہواری د زما په کورونو کور ته چې ځې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بیا وګورې چې ستا په کور کې خوشحالانې راځي او که نه راځي ځکه الله ستا ذمہواری واغست نو بس دی که نه. نو درې کسان دي د الله په ذمہواری کې دي یو چې د الله په لاره کې وځي دویم چې جومات ته روان شي او دریم چې کور ته په سلام علیکم سره داخل شي. وما كان المؤمنون ند مناسب مؤمنانو د پاره لینفروا کافتا چې ټول په ټول وځي جهاد لا یو معنا وما كان المؤمنون لینفروا کافتا ند مناسب مؤمنانو د پاره چې وځي ټول په ټول علم لا فلولا نفر من كل فرقه ولي نوزي یوډلا فلولا نفر فسولي یوډلا من كل فرقه د هر یو جماعتنا منهم د دین طائفه یوډلا يتفقهوا في الدين چې فاصله کی مجاهدین وای دا نور غلط دي او تبلیغ والا وای مجاهدین غلط او چې کوم کسان علم کین هغه وای زموږ د جنت تعالی رسول زموږ دا نور خودتش لاړل تباہ شو. الله تعالی په دې آیات کې موتا دا خبره سمجاوي مسلمانانو ټول فټول یو انسان یو کار وای دا دین نه دی وای او بل فرقه نو سد علم لوزي سد جهاد لوزي سد تبلیغ لوزي ټول مشن د دین کار روان دی. الکه مجاهد توي جهاد خپل کار دی خو یوازې د علم نه دی دا یوازې دین نه دی. تبلیغیان توي تبلیغ خپل کار دی خو دا یوازې دین نه دی. مدرسه ولا توي خپل کار کوي خو دا یوازې دین نه دی.
یو شعبه د دین راټینګول هغه کامل دین ګڼل دا د ټول نه غټ غلط فهمي ده د دین ټول شعبې دي سيو طرف ته سبل طرف ته چې الله د دین خدمت ده ټول له الله توفیق ورکړي نیک اعمال وما كان المؤمنون ندم ناسم مؤمنان دفار لينفروا كافة چټول پټولا لينفروا چوزي كافة ټول پټولا علم لا یا جهاد لا فلولا نفر فسول يودلا من كل فرقة دیو جماعتنا من كل فرقة دهر فرقنا منهم طائفة دين يودلا ليتفقهوا في الدين فاصل کی بدین کې ولينذروا قومهم او ويرخ فالقوم لرا فذيلم سرا اذا رجعوا کله چې دی واپس شي و د دین یو مراد ده هم ده په هر قرانه کې ټول فټولم دا جایز نه دي چې ټول د سکول والے شي یو تن دوبه کې د الله علم تکینو چې دې قال الله قال رسول از دکینو دې به د کور مسلې بیا واره نه چې ماشوم پیدا شي او معمولی مسلې جمعه مولوی سره تاسو کوي نه په دې خپل زامنو کې په دې وسو کې په دې اولاد کې یو تن علم لو باسا چې هغه به کې عالم شي استاد خاندان اصلاح کوي نو ټول فټول هم جایز دي چې ټول فټول د شي هغه د انګریزي تعلیم ته کې نه یو به کې دیني تعلیم ته وباسا چې سبا خو نکاح پڑھواله شي کنه سبا خو د رقم اس کم په قبر او په جنازه باندې ودرېدې شي کنه د دې مراد یو مطلب دا هم دی نو چې خپل قوم یې په کور کې چې یو دینداري الله تعالی په کور باندې خصوصي رحم کوي الله دې په مونږ کې علما واخی دي نیکان لينذروا قومهم یو دور مخکینی یو ویډیو په سوشل میډیا باندې ما کړه هغه میډیا والا تاسو کې یو نوجوان نو دا د ټیک ټاک ته کسره داغه سٹار دی په ټیک ټاک کې د لوی مقام جوړ کړل هغه ته د چومتیانی وی مونږ د الله پاک العز بالله چې دومره یو انسان ته پته نشته چې د په ټیک ټاک کې سٹار دی سٹار مطلب دا د غټ نومي کنګټل دی وی مونږ د چومتیانی وی مونږ د الله امتیانی دی یو انسان ته دا پته نشته چې د امتی د چای دې یار بیا مو یار دا زه پوه نشم مسلمانانو مونږ له دین اړو پوه نه غنډل نو دومره انسان له پته پکړ چې ما پہچان سره دنیا ته او پیژني یا ونه پیژني په ټیک ټاک کې فائدې څه ده چې دنیا دی پیژني او ته خپل ځان نه پیژنې نو کو دنیا دی پیژنې د مارورن څه فائدہ کوي ته خپل ځان خو پیژنې کنه ورپسې لينذروا قومهم چې دی وایره خپل قوم لرا اذا رجعوا کلا چې دی واپس شي د علمنا الیهم ذی تعالی لهم يحذرون دې لپاره چې دی ویریږي د الله نه